बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ज़रा रशीद आफाक په پروګرام پیښور خو پیښور دی تاسو سره کلی ویم لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې مونږه د پیښور نه صرف خایس ښکلا رنګونه ښایستونه تاسو سره شیر کوو تاسو ته په ګوته کوو بلکې مونږ د پیښور سره تړلي هغه څیزونه هم تاسو ته هم د دې خیبر د شیشې د لارې راوړو د کومو نه چې عام ولس ته یعنې تاسو ته فایده رسي. پیښور کې څلور غټ اسپتالونه دي LRH HMC KTH او جنرال نصیر الله بابر اسپتال دې نه ما سوا کارډیالوجي هم بل اسپتال جوړ شوی خو پیښور کې یو کمی و هغه دا و چې په ټول پیښور کې برن هسپتال نه و مطلب کم خلک چې په اور کې په دماکو کې یا د اوبو د وجې وسوځي د هغې د علاج دپاره په ټول پیښور کې سرکاري اسپتال نه دا د ځایي خلکو ډیمانډ و غوښتنه وه کم چې صوبایي حکومت پوره کړه او نن چې مونږ په کم هاسپیټل کې ولاړ یو دا حیات آباد برن هاسپیټل دی کم چې اوس جوړ شوی دی په دې اسپتال کې د هغو خلکو علاج کیږي کم چې وسوځېږي په اور یا د ماکو یا د ګیس په سلنډر او یا په اوبو کې او بله خبره ده چې په دې اسپتال کې څومره هم علاج چې کیږي هغه فری دی. نو نن به خبره ترې کوو د دې اسپتال د ډایرکټر سره د دې اسپتال د نورو چارواکو سره چې په دې اسپتال کې د کم سوځېدلي د کم زخم علاج کیږي دا اسپتال کله جوړ شو د دې اسپتال څومره OPD ده په دې اسپتال کې څومره بیډز دي او کم سہولیات دي راځئ دوی سره خبرې کوو او د دې پروګرام مقصد هم دا دی چې نن هم هغه خلک چې په مختلفو حادثو کې وسوځي هغوی ځي یا LRH ته یا KTH ته یا HMC ته او یا جنرال نصیر الله بابر اسپتال ته اگر چې د دوی هغه شان علاج هغه شان پراپر علاج نه کیږي پاسبل نه ده په هغه اسپتالونو کې ولې چې هلته سہولیات نشته نو په دې اسپتال کې صرف او صرف د سوځېدلو زخمیانو ژوبل شوو کسانو علاج کیږي ځکه پکار ده چې کله هم داسې حادثه راشي بجای د دې چې څوک وخت ضایع کړي LRH ته لاړ شي KTH ته لاړ شي یا HMC ته لاړ شي نو هغه دې سمدستي راځي دلته دې راځي دلته د دوی سره د ایمرجنسي سہولیات چې دي هغه 724 دي او بیا به ګورو چې په دې ایمرجنسي سہولیاتو کې دوی سره څه شی دي خو هېروئ به نه چې پیښور خو پیښور دی. جی شروعات به کوو د حیات آباد برن اینڈ پلاسټیک سنټر د هاسپیټل ډایرکټر نه تاسو ته زموږ دا پروګرام پیښور خو پیښور دی په دې کې هر کلی وي اول دا خبره راته وکړئ چې خپل انټروډکشن وکړئ هغې نه پس دا راته ووایي چې دا اسپتال کله جوړ شوی دی دې کې څومره بیډونه دي او دې کې تاسو کم سہولیات مریضانو ته فراهم کوئ. ډېره مهرباني ستاسو د راتلو زما نوم چې دی نو ډاکټر تحمید الله دی پروفیسر یم د پلاسټیک سرجري او ډایرکټر برن اینڈ پلاسټیک. دا هسپتال جوړ شوی و په نومبر 2018 کې او دا ډومبې سټیټ اف آرټ برن سنټر دی د خیبر پختونخوا د دې نه مخکې په خیبر پختونخوا کې د سوځېدلي مریضانو دپاره هېڅ قسمه سهولت نو او دا ډومبې هسپتال دی چې دا جوړ شو او په دې کې 120 بیډز دي په دې 120 بیډز کې شپېته بیډز چې کم دي دا د سوځېدلي مریضانو دپاره دي او شپېته بیډز چې کم دي دا د پلاسټیک ریکنسټرکټیو سرجري د مریضانو دپاره دي. 8 بیډز موږ سره ICU ده OPD زموږ روزانه او په OPD کې زموږ ایوریج چې کم مریضان دي نو هغه تقریبا 300-400 پورې رسی. په برن اینڈ پلاسټیک سرجري کې د سوځېدلي مریضانو علاج معالجه د دې نه علاوه چې کوم پیدایشي نقایص دي یو ماشوم دی کلیفټ لپ پیلټ سره پیدا شو د هغې علاج دلته کیږي د هیډ اینډ نیک کینسر چې څونه مریضان دي د هغې علاج دلته کیږي چې د هینډ ټراما ده د لاس د خپې ټراما چې کومه ده د هغې علاج دلته کیږي
او د پلاستیک سرجری د ټولو نه مشهور چې کم کمپوننٹ دی هغه د استاتیک سرجری یا چې عام طور باندې کاسمیټک سرجری باندې مشهور دی هغه هم دلته کیږي خو چونکې دا یو پبلک سیکټر هاسپټل دی نو هغه موږ خپل آی بی پی کې کور کوو او دا ټول سہولیات چې کوم تاسو یاد کړل دا تاسو فری اف کاسټ مفت مریضانو ته فراهم کوئ د سوځېدلي مریضانو چې څونه علاج دی هغه ټوټلی فری دی د هغې دپاره موږ مشکور یو د خپل صوبایي حکومت ځکه چې د هغې په وجه باندې موږ ته ممکن ده چې موږ ټول اکیوټ برنز پیشنټ ته دا فری ټریټمنټ میلاو شي د دې هسپتال نه مخکې د خیبر پښتونخوا چې څونه سوځېدلي مریضانو هغه به یا کاریان ته تلل یا به پیمز ته تلل پاکستان انسټیټیوټ اف میډیکل ساینسز اسلام آباد ته او چې دا مریضان به هلته لاړل نو کم از کم د 6 لکو روپو نه والا تر 8 لکو روپو پورې به دوی دا جمع کول نو هغې نه پس به د هغې ټریټمنټ شروع کېده دې اسپتال کې د اکیوټ برنز ټول ټریټمنټ فری دی په دغه مریضانو کې چې کم دا اکیوټ برنز دی دا خو فری دی خو چې کله د دې ریهیبلیټیشن شروع شي نو هغه ریهیبلیټیشن بیا په دغه کې نه کور کېده نو هغې دپاره احساس تحفظ پروګرام چې دی هغې موږ سره مرسته وکړه او د هغې په مرسته باندې موږ دا ریهیبلیټیشن پروګرام مفت چلو دا کومه پلاستیک سرجری چې تاسو یاد کړه بیا کاسمیټک سرجری هغه خو ډېره ګرانه نو هغه کې خو اکثره مونږ لیدلي دي چې د چا پوزه ټیک نه وي د چا سترګې او د چا خوله هغه ټیک کوي لکه پلاستیک چې کومه سرجري د هغې نو هغه هم تاسو کوئ او بیا په هغې خو به چارجز هم ډېر راځي ډیفینیټلی جی استاتیک سرجری چې دی هغه په دنیا کې چرته مفت نه ده او بیا چې کم پبلک سیکټر هاسپټلز دي هلته خو بالکل مفت نه ده مونږ چونکې دلته دا ټیچنګ هسپتال هم دی دا سینټر چې دی دا د اف سی پی ایس پلاستیک سرجری ټریننګ دپاره ریکګنایز سینټر دی د کالج اف فزیشن اینڈ سرجن پاکستان نه مونږ سره په دې وخت باندې تقریبا 30 ټرینیز دي په پلاستیک سرجری کې او د خوشحالۍ خبره دا ده چې په دې کې نیم ټرینیز چې کم دي هغه فیمیلز دي او دغه شانتې په دې سپیشلیټي کې چونکې د دې ټریننګ د ټولو سپیشلیټیز نه زیات دی عام سپیشلیټیز ټریننګ چې دی 3 کالی یا 4 کالی د پلاستیک سرجری ټریننګ 15 کالی دې ته ډیر خلک نه راځي خدا شکر دی چې موږ سره 28 کسان اوس ټریننګ کې دي او راتلونکي انډکشن کې به یو 8 کسان نورم راشي نو دا د ټول نه لوی سنټر دی چې د ټریننګ دپاره د کالج اف فزیشن اینڈ سرجن درته وایي چې تاسو سره په دې هسپتال کې لکه سوځېدلي چې کوم زخمیان وي مریضان وي هغه لکه کومه نمونه بم بلاست کې سلنډر یا اوبو کې کم راځي او کم د تاسو سہولیات ورکوي بم بلاست خو شکر دی اوس لغوندې حالات ښه شو خو چې کله دغه حادثات ایرو نو دغه پیشنټس هم راتلل عام چې کم حادثات کیږي په کورونو کې د ټولو نه زیات مریضان د هغې راځي دا سلنډر بلاست چې کم دی د دې د ټولو نه زیات مریضان راځي دا چې کم منګه سی ان جی استعمالو په گاډو کې او خاص طور باندې د ماشومان په سکول وینز کې هغې کې دا حادثات ډیر زیات دي نو زمونږ خو دغه ریکویسټ چې د دې د پریونشن دپاره د دې د مخنیوي دپاره هلې ځلې وکړو چې د دې د کم حادثات دي چې د دې روکتام وشي د دې دپاره مونږه پراوینشل اسمبلی کې یو خپل بل جمع کړی دی هغې ته یو ریکویسټ لیږلی دی چې مونږ برنز اینډ اکسیډنټ پریونشن اتھارټي جوړه شي چې دا که کور جوړیږي که هسپتال جوړیږي که پلازه جوړیږي چې په هغې کې مونږ ته دا پته لګي چې په دې کې د حادثاتو روکتام څنګه کېدی شي په دې کې د اور کو ولګي د خدا نخواسته د هغې به څنګه موږ مداوه کوو اوس تاسو کو ګورئ چې کوم څونه بلډینګز جوړیږي په دې کې فایر ایگزټ نشته زمونږ په وجه باندې فرست ټایم په پراوینشل اسمبلی کې سموک ډیټیکټرز ولګېدل اوس مونږه سموک ډیټیکټرز چې دی د دې باره کې تحقیق دا دی چې په کوم ځای کې سموک ډیټیکټرز لګېدلي وي هلته د اور نه د مرګ شرح 80% کمه شي ښه درته ووایه چې د هسپتال حوالې سره خبره اترې ډېرې وشوې خو زموږ پروګرام پېښور خو پېښور د داسې پروګرام دی چې د دې کتونکي داسې خلک هم شته چې هغه کله کله دا هم غواړي چې یاره چا سره چې زه ناست یم څوک چې زه په سکرین باندې وینم د هغې دا پرسنل لایف به څنګه وي لکه موږ کله آی جي پي سره کښېنو کله چا سره کښېنو د هغوی نه دا پوښتنې کوو نو میډیکل چې کومه ده ډېره داسې خوشکوندې پیشه ده ډېر سړی پکې مصروف وي اول دا
راته ووایه چې څنګه دې خوښه کړه چې زه د یو ډاکټر شم، او بیا دا راته ووایه چې په دې دومره مصروفیاتو کې خپل نجي لایف دپاره هم ټایم ایستلی شي، یار دوست دپاره، ودونو دپاره، چېرته چم ګاونډ کې غم ښادي وشي، دې دپاره هم ټایم ایستلی شي. ډاکټران چې څنګه تاسو ووایئ چې د مصروفیت په بنا باندې داسې ډېر سوشل نی د خلکو خادوله او دغه له خو چونکې د پښتو وطن دی نو دغه دعا له خو هر څوک ځان رسوي، خو د سره دومره ټایم نی چې په هر فنکشن کې د شرکت وکړي شي. څنګه چې تاسو ووایئ چې دا شوبه څنګه خوښه شوه، نو رښتیا خبره دا ده چې ما غوښتل چې زه استاد شم. زما والد صاحب ما ته وایي چې دا داسې وطن دی که استاد شوې نو د لوږې به مرې. نو زه اوس هم استاد یم، خو مطلب چونکې ټیچنګ کوم نو لږ د سکول لیول یا د کالج لیول نه پاس لیول ته رالم، خو دا دی چې زما د استادۍ چې کوم شوق دی هغه هم ورسره پوره شو، چې کوم د ډاکټرۍ نو هغه هم ورسره پوره شو. او باقي په پلاسټک سرجري کې او په ډاکټرۍ کې دومره ټایم نی. په ځوانۍ کې هر یو سړی شاعري، او زمونږ د خیبر میډیکل کالج چې کومه مجله وه سینا، زه د هغې ایډیټر وم او 3 کاله د هغې ایډیټر پاتې شوی یم. د دې نه علاوه چې دی نو ما اوس پېښور بک کلب په نامه باندې یو فیسبک پیج جوړ کړ، او چې څونه سټوډنټس دي هغه پکې شاملیږي. او چونکې کووډ وچلېد نو دې وجه باندې موږ چې د فزیکل ګیدرینګ خو نه دی شوی، خو دې ځلې زما خیال دا دی چې دا کووډ لږ دغه شي نو زه دا ټول انوایټ کما او د پېښور بک کلب ډومبې فنکشن مونږه په سټوډنټ ټیچر سینټر یونیورسټي کې وکړو. دا شاعرۍ خبره دې وکړله، شاعرۍ ته به هم راشو. شاعري هم کله کله اورئ یا دې خپله کړې ده چې تاسو ایز ایډیټر پاتې شوي د دومره غټ میګزین، نو قسمه قسمه شاعري به هم درته راتلله، سټوډنټانو به رالېږله، موږ هم ډېرې داسې میګزین لیدلي دي. نو خپل هم شاعري کوې او که کوې نو کومه شاعري کوې، حقیقي مجازي؟ او دې نه پس بیا بل سوال دا دی چې په شاعرانو کې بیا کم شاعر خوښ دی او د چا نه متاثره یې؟ یو خو زمونږ کلاسیک شاعران دي، غالب چې دی غالب باندې پوهېدل، اقبال چې کوم دی، فیض احمد فیض دی، احمد فراز دی، دا ډیفینیټلی ټولو خلکو ویلي او د هغې نه متاثره مي. خو د نننۍ سبا نن زمانې چې کوم شاعران دي پای کې ډاکټر جاوید اقبال صاحب، دا د قائد اعظم میډیکل کالج پرنسپل هم پاتې شوی او موټیویشنل سپیکر هم دی او زما استاد هم دی. نو د هغه شاعري چې دی هغه زما ډېره خوښه ده، او د هغه شاعر په خپله ما شاعري نه ده کړې، نثر مې لیکلی دی، نثر به مې ډېر لیکه. او یو مشهور میګزین دی اردو ډایجسټ، هغه پخوا زمانه کې هغې کې زه یو ریګولر لیکوال وم، هغې کې به ما ریګولر لیکل کول. او جاوید اقبال صاحب چې کوم دی چونکې زموږ استاد هم دی په میډیکل ایجوکیشن کې او ډېر ښه لیکوال هم دی او شاعر هم دی، نو د هغه شاعري مې ډېره خوښه ده په موجوده زمانه کې. او نور غالب او اقبال او فراز او فیض دا د هر چا خوښ دي. او د جاوید اقبال صاحب چې کومه شاعري ده هغه د ځوانانو دپاره هغې کې یو ډېر اهم پیغام دی. لکه د هغه یو شعر دا دی چې اپنی حالت کا بھی احساس نہیں ہے مجھ کو، اپنی حالت کا بھی احساس نہیں ہے مجھ کو، میں نے اوروں سے سنا ہے کہ پریشان ہوں میں. دې قوم ته اوسه پورې دا پته نشته چې زما مسله څه ده، چې مسله اول معلومه کړي نو بیا به حل پسې ګرځي. ہر موڑ پہ ملتے ہیں ہم درد ہزاروں، ہر موڑ پہ ملتے ہیں ہم درد ہزاروں، شاید میری بستی میں اداکار بہت ہیں. دا راته ووایه چې آخري سوال دی چې چېرته میوزیک هم اورې او سندرغاړو کې د څوک خوښ دي؟ میوزیک چې دی نو اوس خو ډېر داسې نه اورم، خو پخوا زمانه کې چې کله موږ په میډیکل کالج کې وو نو هغه زمانه کې سردار علي ټکر ډېر مشهور ګلوکار دی او هغه به موږ ډېر ریګولر اورېدو. د هغه آواز کې هم کمالو او چې کم کلام سلیکشن به هغه کوو، د غني خان کلام به هغه سلیکټ کوو، هغه به وی د رحمان بابا کلام او چې کم زموږ کلاسیک شاعرانو حمید بابا د دې کلام به هغه وی. نو هغه ټایم کې خو موږ په ډېرو څیزونو باندې نه پوهېدو، خو چې کم بیا مشران وو هغوی سره به کېناستو او د هغه کلام باندې به هم ځان پوهیو. فرسټ ټایم چې د غني خان کم دیوان ما واغشته او ما ووی نو تاسو یقین وکړئ چې 6 میاشتې خو ما ته پته نه لګېده چې زه دې کې څه ووایم او څه پکې پرېږدم. غني کلیات، غني کلیات.
ها مونږ رالو دلته ډاکټر فهیم صاحب سره ناست یو. هغوی نه اول دا پوښتنه کوو چې تاسو ته د ورځې څومره مریضان راځي او په هغه کې څه قسمه مریضان وي؟ السلام علیکم جی. بسم الله الرحمن الرحیم. دلته جی تقریبا 10 to 15 پیشنٹ پر ډے راځي او په دې کې جی میجورټي اف د پیشنٹ چې کوم وي هغه اباو 50% سوځېدلي وي. ټیک شو. او په دې کې جی بیا لکه مونږ اډمیشن د دې پیشنټ خامخا کوي په دې چې یو بانس چې د 10-15% نه واوړي نو د هغې اډمیشن پکار دی. دلته میجورټي اف پیشنٹ چې کوم دي اباو 50% دي نو مونږ اکثر د دې پیشنٹ اډمیشن کوي. چې دلته تاسو سره پیشنټ اډمیټ شي نو میکسیمم کم هغه آزادي جسمانی چې په هغه زر نه ټیکېږي او کم هغه دي چې هغه زر ټیکي لکه میکسیمم څومره ټایمینګ غواړي د ټیکېدو دپاره؟ ټیکېدو دپاره دا دی چې هغه ډیپینډ کوي چې څونه ژور سوځېدلی دی. ډیپت اف بانس باندې ډیپینډ کوي. که چېرته سوپرفیشلی فرست ډیګري چاته مونږ ته وایي چې صرف سورواله راشي نو هغه تقریبا یو هفته کې ټیکېږي او چې کوم ژور سوځېدلی دي او هغه سرمن نه غواړي هغه تقریبا 14 ډیز کې هغه شي. او تاسو ته ما څنګه وویل چې دلته 50% وي او میجورټي چې کوم پیشنټ وي هغه ژور سوځېدلی وي نو دې ته سرجري هم پکار ده، دې ته صفایي هم اول صفایان یې پکار دي. هغې نه بعد چې بیا پریپیر شي پیشنټ چې دا وینه برابر شي هر څه برابر شي نو بیا مونږ سرمن ورته ولګوي. ښه دا راته ووایه چې لکه کور کې یوه حادثه وشي، سلنډر بلاست وشي یا په دماکه کې یا په اکسیډنټ کې څوک وسوځي، هغوی دپاره احتیاطي تدابیر څه کول پکار دي مخکې د دې نه چې دلته رارسي؟ دې پیشنټ ته اول دا پکار دي چې په اوبو باندې چې کوم آزاد دی کوم پارټ اف باډي دی هغه مونږ صفا کی کول ډاونېږي. هلته چې کوم په سپاټ باندې کور کې هر چا کور کې اوبه شته دي نو په اوبو باندې هغه پارټ اف باډي هغه چې د کول ډاون کی صفای کی نو هغې سره دوه خبرې وشي. یو خو د پیشنټ چې کوم سوی دی هغه لږ کم شي او دویمه خبره ده چې ډیمیج اف بانز یا ډیمیج اف چې کوم انجریس فیکټر دی لکه دې ته ووایه د ګرمې اوبو نه یا چې د اور نه یا د بل څه نه چې کوم ځای سوځېدلی نو هغه چې کوم ډیمیج مخکې روان وي نو هغه لږ کم شي. نو اوبه چې دی هر کور کې شته ده نو خپل اعضا په هغه باندې صفایي اول ضروري دی. دلته موږ سره ډاکټر ادیبه احمد موجوده ده چونکې دا هسپتال برن اینډ پلاسټک سرجري هسپیټل دی. دوی سره تاسو سره اول موږ په دې ټاپک باندې خبرې کول غواړو چې د سوځېدلو مریضانو خبرې خو موږ ډېرې وکړې خو چونکې دلته سرجري هم کېږي بیا پلاسټک سرجري بیا په پلاسټک سرجري کې هغه چې څوک غواړي چې د خپل فیس بناو سینګار چې دی هغه بدل کړي نو تاسو ته پېښور کې یا داسې سینګرز یا نور داسې شتامن شته چې هغه راغلي دي او سرجري تاسو کړې وي هسپیټل کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ ته د برنس نه علاوه ډېر شي نه راځي. یو خو ورکې داسې چې کم پیدایشي نقایص والا ماشومان وي هغه هم راځي، اکسیډنټ والا راځي، د فیکټریانو کې چې څه مسلې وشي هغه راځي. اور خو میکسیمم چې تاسو څنګه د بوسو کو چې دی نه د فیس چې ټیکولي هغې کې میکسیمم چې دی د موږ راینوپلاسټي ورته وایو پوزه اکثر چې دی یا خو خوږ شوي ماشوموالي کې هغې وجه نه ناسته یا ډوکې ناستې څه مسله شوي او یا پیدایشي نقایصې ورکې نو دا شي نه اکثر زیات راینوپلاسټي موږ هغې ته وایو موږ چې کوم اپریشن کوو نو دا شي نه زیات راځي. اکثره مونږ هم چې ریپورټینګ کوو نو کله کله داسې ځایونو ته لاړ شو چې هلته اکسیډنټ شوي وي هلته ماشومان زنانه یا سپین روبي کسان پکې زخمیان وي نو مونږ هم ورسره عادت وو هغه حادثات هغه مناظر چې کوم وي هغه سینز ګورو. ایز ا فیمیل اکثره ویل کېږي داسې چې زنانه چې وي هغه په زړونو باندې ډېرې نرمې وي نو داسې چې ماشومان راشي یا نور داسې کسان راشي چې ډېر سوځېدلي وي نو داسې چېرته شوي دي چې تاسو وایي چې دا زه نشم کولی دا میل چې کوم ډاکټر دی ورته شي یا تاسو د هغې سره ټرین یا هغه ستاسو روټین دی؟ یو خو دا خبره چې زموږ ټریننګ داسې شوي چې موږ دې سره بیا ورو عادت شو او بل خبره دا چې هغه ټایم موږ دا شی ګورو چې دا به موږ څنګه پلان کوو دا به موږ ټیک کوو سره نو موږ هغه شي باندې زیات سوچ کوو د نور چې موږ ته لګي چې دا به څه چل کېږي دې شي نو باندې موږ ډېر نه سوچ نه کوو موږ پلانینګ ته اول سوچ کوو.
دلته چې اکثره مریضان راځي نو هغه سوځېدلي وي نو دلته دا څومره هم سهولیات چې دي چې کوم سوځېدلو ته دا ټول مفت دوی ته میلاویږي تاسو به څه وغواړئ خلکو ته به څه پیغام ورکوئ چې خلک بجای چې نور هاسپیټلز ته ځي نو په کار نه ده چې دلته راشي دوی ته دا سهولیات مفت ترلاسه شي داسې خو ټول صوبه کې ایل آر ایچ هم دی کې ټي ایچ دی زموږ هاسپټل دی دا درې واړو کې برنز اخلي خو اکثر داسې چې موږ میکسیمم خو دلته موږ ته راځي خو اکثر داسې چې بیډز اویلیبل نه وي نو بیا نور سنټرز ته هم ځي خو دا نه ده چې هلته کې فیسیلیټي نشته یا کوالټي ښه نه ده کوالټي دا ځکه چې میکسیمم ټول ډاکټرز دې ځای نه ټرین شوي دي هلته کې هم دا علاج دی دلته کې هم دی خو دلته میکسیمم دا چې فیسیلیټیز هر څه اویلیبل دي او فری علاج کېږي ورته نو په کار ده چې خلک دلته راځي دلته هم راځي خو اصل کې دا ډسټریبیوشن اوس شوی دی که نه پوره صوبه کې چې کم علاقه کې وشي هغه هاسپټل ته هغوی اول ځي نو هلته زیات مینجمنټ هلته کې کېږي چې کم داسې ډېر میجر سرجریز یا هغوی نشي کولی نو هغوی بیا موږ طرف مونږ سره دلته مریضان او د هغې تیمارداره موجود دي هغوی سره خبره اترې کوو دا راته ووایه چې د کوم ځای نه راغلی او دې ماشوم ته د هغه غای چې کوم خراب دی موږ جی سوابۍ نه راغلي یو مانیوی نه او د ده اپریشن چې د کلیپ چې نو دغه مسله وه یو اپریشن ورته وشو یو اپریشن ورته پاتې دی هغه ورته اوس دلته موږ راوستو او دلته کې ورته اوس کوي ماشاءالله ډېر ښه عمله ده ښه ډاکټران دي او موږ ته ډېر خوشحاله یو او ډېر ښکلی چې نو علاج طریقه او ښه طریقې سره چې نو لکه پیشنټ چې کوي او دا هر څه مفت درته کوي جی بالکل دا څه مفت کوي تاسو ورته مطمئن یې بالکل جی موږ مطمئن یو په دې وجه موږ چې دلته کې دوباره رالو دی له لکه دویم اپریشن لپاره مهرباني مننه تاسو د هسپتال د ډایرکټر د ډاکټرانو سره او د مریضانو د هغې د تیماردارو سره زموږ خبرې واورېدلې دلته په دې هسپتال کې یوه ډېره لویه او جدید لیبارټري هم ده راځئ د لیبارټري چې کوم اسسټنټ دی هغوی سره خبرې اترې کوو چې دوی په دې هسپټل کې د لیبارټرۍ حوالې سره مریضانو ته څومره سهولیات ورکوي او په دې لیبارټري کې کم کم ټیسټونه کېږي دا راته ووایه وقار افریدي صاحب چې تاسو سره کم کم سهولیات دي د ټیسټونو حوالې سره مونږ سره دلته کې هر هغه یو سهولیت موجود دی چې کم نور عام هسپتالونو کې هم کېږي مونږ سره دلته کې روټین ټیسټونه دي سپیشلایزډ ټیسټ چې کوم ټیسټ دي مونږ سره هغه کېږي کلچرز وغیره پلس مونږ کووډ هم کوو اور مونږ سره دا چې کوم لیب دی دا سټینډرډ لیب دی ویل کوالټي والا لیب دی مونږ سره انسټرومنټس دي ټول مونږ سره جدید ټیکنالوژي والا چې کوم ایډوانس دي مونږ سره هغه مشینري اویلیبل ده سټي سکین حوالې سره موږ چې 3D مونږ سره 3D سټي سکین دی ماډیولر 3D ده چې کوم موږ دلته کې اخر موږ سره هغه پیشنټس موږ سره د دې هاسپټل پیشنټس هم راځي او سراوندینګ کې څومره هاسپټل دي دغه پیشنټس هم راځي ورته هغه د خونه مستفید دي دا راته ووایه چې داسې ټیسټونه شته چې دلته نه کېږي تاسو یې بل هاسپټل ته لیږئ نه داسې ټیسټونه نشته دی البته سراوندینګ کې څومره هاسپټلز دي که هغه پبلک سیکټرز دي که پرایویټ سیکټرز دي هلته کې داسې ټیسټونه شته چې هغه نه کېږي او هلته کې موږ له راځي موږ ته ریفر کېږي موږ دلته کې د هغې فیسلیټیز هغې ته ورکوو جی مهرباني مننه تاسو دا خبرې واورېدلې دلته په دې هسپتال کې سوځېدلو مریضانو ته چې څنګه د دوی علاج کېږي بیا مفت کېږي او دې نه ما سوا بله خبره چې مونږ واورېدله هغه دا چې مریضانو سره زموږ خبرې اترې وشوې هغه هم ډېر مطمئن په نظر راتلل او دې نه ما سوا چې کوم لیب اسسټنټ و د هغه وینا وه چې په دې هسپیټل کې یعنی داسې یو ټیسټ هم نشته چې هغه دلته نه کېږي او دوی بل پرایویټ یا سرکاري هسپتال ته لیږي بلکې دوی دا هم وویل چې په نورو سرکاري او پرایویټ هسپتالونو کې هم داسې سهولیات نشته ځکه دا وجه ده چې ځینې ټیسټونه د هلته نه هم دلته راځي او دلته یې دوی کوي موږ سره به اوسئ دا پروګرام خپل
ټایم ته ورسېدو، خپل اختتام ته ورسېدو. لکه څنګه مې چې تاسو ته ویلي دي چې هر ځل به مې په نوي سوچ، په نوي خیال د نوې موضوع سره نوي منزل ته به وځم او د پېښور هغه نوي او جدید او ښکلي او ښایسته او ځلند اړخونه به تاسو ته په ګوته کوم. د دې خیبر د شیشې نه د دې پروګرام پېښور خو پېښور دی. دا وخت خپل کوربه رشید افاق ته اجازت ورکوي، په لوی او عظیم علامه سپارم.